مئة قپیز بمئة درهم فوجدها اقل كان المشتري بالخيار ان شاء خذ الموجود بحصته من الثمن وان شاء فسخ البيع. صورت د مسئله دا ده چې وړېره ده د غنمو باید درته وایي دا سل قپیزه ده او یو قپیز به درهم ټوله په سل درهمه ته ورته وایي زما شوه سل درهمه ورکړي او دا دغه واخلې ډېری والې چې پیمانه کې نو سل قپیزه نه وي نوي قپیزه وي تاسو پې پوه شئ څومره وي نوي قپیزه وي اوس به څه کېږي اوس داسې چل دی د مشتري خوښه ده نوي قپیزه ده خوښه یې ده که په نوي روپۍ اخلي وادلي لس دې ته بېرته واخلي او که خوښه یې نه وي واپس دې کړي ځکه د ده به ضرورت سلي څه به لسو پسې بل ځای کې ګرځي بل ځای کې به سل واخلي ځکه تفرق د صفقې پې راغی لکه تاسو پې پوه شئ ومن ادعا صبرة طعام چا چې واخیسته یوه ډېری د غنمو علا په دې شرط انها مئة قپیز چې دا سل قپیزه بمئة درهم په سل روپۍ فوجدها پیدا یې کړه دا اقل کمه کان المشتری بالخيار مشتری په اختیار کې دی انشاء که خوښېږي اخذ الموجود بحصته من الثمن وادخلي دا موجوده په حصې د ده د پیسو نه و انشاء که خوښې پسخ البیع بیه پسخه شوه ولی لتفرق صفقه علی ځکه صفقه پې دغه شوه جدا شوه قبل تمام د تمام نه مخکې ځکه قبض او رضا نه ده راغلې صفقه خو هله تامه شي چې قبض او رضا راشي نه اوس رضا راغلی ده ځکه کتلې نه ده او نه چې کوم دی قبض راغلی دی او مطلب د سلو به ځای نهه شو فلم یتم رضاه بالموجود پورا نشوه رضا د ده بالموجود په موجود نو که واپس کوي واپس کولی شي او که په نوي روپۍ اخلي وادي اخلي وإن وجدها اکثر فزیادة للبائع او که چرته دای ورته ویل چې هلکه دا ډېری ده د غنمو سل قپیزه ده یو قپیز به درهم ټوله په سل روپۍ چې بس مشتري سل روپۍ ورکړه پیمانې شروع کړې نو یو سل لس وختله نو دا لس اوس د مشتري دي که د بایي دي دا د بایي دي ګورئ وإن وجدها که چرته پیدا کړه دا ډېری د غنمو اکثره فزیادت للبائع دا زیادت د بایع دی ولی لأن البیع واقع على مقدار معین ځکه بیع واقع شوې ده په مقدار معین باندې بیع په څه واقع شوې چې څو دي سل قپیزه دي نو والقدر لیس بوصفن او قدر خو وصف نه دی که نه چې موږ وایو چې د اوصافو په مقابله کې اسمان نه وي نو دا وصف دې م ورسره داسې ورکړي هلکه تاسو په دې ځای پوه شئ په دې غنمو کې خو دغه شان چل شي که کمې وې د مشتري خوښه ده که په کمو روپو یخلي وادي اخلي او که نه یې پرېږدي دي او که زیاته وه نو زیادت د بایع دی او خو که کپړه یې واخیسته یا یې ځمکه واخیسته چې دا سل ګزه ده څو ګزه ده او چې وی دغه یې ناپ یې کړه نو دا لس کم سل ګزه وه یا خو به یې په سل روپۍ اخلي په څو به اخلي په څو په سل او که خوښه یې پرېږدي دي په سل روپۍ به اخلي او که خو دا خو دې کې څوک تاواني شه اوس مشتري تاواني شه که نه ځکه سل ګزه یې ورته ویلې وه او نوي وختله نو نوي ګزه به اوس به څو اخلي په سل به اخلي نو تاواني څوک شه مشتري خو که چېرته یې ورته ویلي چې دا سل ګزه ده په سل روپۍ دا کپړه یا دا ځمکه او چې بیا یې ناپ کړه یو سل لس ګزه اوس دا زیادت د چا دی دا زیادت هم د مشتري دی زیادت هم د مشتري دی که نه دا زیاته ځمکه او یا دا زیاته چې کپړه چې کومه ده دا هم د بایع ده هلکه بې پوه شئ که بې پوه نه شئ ځکه دا زراع وصف دی په کپړه کې او د اسمانو په مقابله کې خو د اوصافو په مقابله کې خو سمن نه وي که نه او هلته قدر چې کوم دی هغه خو وصف نه دی که نه هلکه بې پوه شئ هلته قدر وصف نه دی خو امر زاید دی هغې په مقابله کې خو پیسې شته که نه ومن اشترى ثوبا چا چې کپړې واخیستې اعلی په دې شرط انه عشرة اذرع چې دا لس ګزه دي بعشرة په لس روپۍ او ارضا یا ځمکه واخیسته اعلی انها مئة ذراع چې دا لس ګزه ده سل ګزه ده بمئة په سل روپۍ فوجدها بیا مطلع اقل کما فالمشتری بالخيار مشتری په اختیار دی ان شاء که چرته خوښه شو اخذها بجمله الثمن وادي اخلي په ټولو پیسو و ان شاء که خوښه یې ترکه پرېږدي دي ولې لأن زراع وصف بالثوب
یا لکه دا دلیل پیش کوي په طریقې د قیاس اقترانی حملی د شکل اول نه، ورسره صغرام ذکر کوي او کبرام ذکر کوي، او تنویر د کبرام کوي او تنویر د صغرام کوي. لأن الزراع وصف په صوب دا صغرا ده، الا ترى انه عبارة عن طول دا تنویر د صغرا ده، والوصف لا يقابل شيء من الثمن دا کبرا ده، کاطراف الحيوان دا تنویر د کبرا ده. الکه په پوه شئ نو بیا نتیجه یې پریښې ده، ځکه نتیجه به خپله راوباسي. لأن زراع وصف په صوب، ځکه زراع وصف دی په صوب کې، دا صغرا شوه. والوصف لا يقابل شيء من الثمن، او د وصف په مقابله کې ثمن نه، فالزراع لا يقابله شيء من الثمن، دا نتیجه شو د زراع په مقابله کې ثمن نه. الکه په پوه شئ وصف اول وصف دا حد اوسط دی، محمول ده په صغرا کې، موضوع ده په کبرا کې. لأن زراع وصف په صوب، ځکه زراع وصف ده په صوب کې. ولی وصف ده؟ الا ترى تنګوري انه عبارة عن طول والعرض، چې دا زراع عبارت ده د طول او د عرض نه. دا عبارت د چا نه ده؟ طول او عرض نه. طول او عرض خو عرض دي کنه، نو صاحب شو. والوصف لا يقابل شيء من الثمن، او د وصف په مقابله کې خو ثمن نه راځي. د دې دلیل تنویر کا اطراف الحيوان، لکه د حیوان اطراف شو، اندامونه. یو وینځه دې په 1000 روپۍ واخیسته، هغه درته وایي ړنده وینځه را سره ده. څه ده؟ یو سترګه باندې ړنده ده. تا ویلو بس راکړه ګزاره به پرې کوو. چې دې ترې را قبض کړل نو بس سمې سترګې دي، برابرې. تاسې پرې پوه شئ سترګې صحیح دي. نو اوس به دا نه کوي چې هغه درته وایي چې ما خو تا ته ړنده ویلې وه او د دې خو سترګې شته د دې سترګو پیسې راکړه. هلکه پرې پوه ځکه دا وصف دی، وصف په مقابله کې خو ثمن نه. یا تا ورته چې هلکه دا وینځه را باندې خرڅې، دا سترګې څنګه دي؟ هغوی روکې روغې دي، او چې دې ترې راواخیستله نو بس بیا تللی نه شي. تا ته بیا وایي لاس راکړه، نو ته پوه شې چې څه چل دی، چې ړنده ده. نو اوس به ته پیسې را واپس کولی شي؟ نه، نشي را واپس کولی، ځکه وصف په مقابله کې ثمن نه. هلکه پرې پوه شئ. فلهذا یاخذه دې د وجې نه اخلي به بکل ثمن، په کل ثمن، بخلاف الفصل الاول، په خلاف د اولني فصل. اولنی فصل کم یو دی؟ د غنمو چې مقدار په مقابله کې ثمني. لأن المقدار يقابله ثمن، ځکه د مقدار په مقابله کې ثمني. فلهذا دې د وجې نه یاخذه بحصتي، اب اخلي په حصې د هغې، الا انه يتخير. هلکه پرې پوه شئ کې دا الا انه يتخير د دې سره لګيږي. په لحاظه یاخذه بكل ثمن، د دې وجې نه دا به په ټولو پیسو اخلي. دا کپړه په ټولو پیسو به اخلي. 100 غزه ده په 100 روپۍ، په 100 غزه ده په 100 روپۍ، په 100 روپۍ یا په 10 روپۍ. او چې ناپ یې کړن څو وه؟ 90 غزه وه. نو اوس به په څو اخلي؟ په 100 روپۍ به اخلي، په ټولو روپو به اخلي. الا خو مگر دومره خبره چې نو یتخیرو، دی مشتری ته به اختیاري که نه اخلي نو نه به اخلي. ولې لفوات الوصف المذکوري، ځکه وصف مذکور پکې نشته. وصف دا و چې 100 غزه او غوښه تا لس کم 100 غزه، نو وصف پکې نشته که نه. شاید چې د ده کې به کپړې وې، کور کې به کپړې د 100 غزو نه جوړېږي، او دا څه وشوې لس کم چې بیا بیسو کي نو ضرر دی ورته، له اختیار ورته شته. لتغییر المعقود علیه، ځکه معقود علیه په متغیر شنو په یختل رضا ګډوډه شوه که نه، رضا پکې رانله، لهذا اختیار ورکړه چې که نه یې خوښه نه دی اخلي. وین وجدها کدا کپړی پیدا کړه اکثر و زیاته من الزراع الذي د هغه ګز نه سماهو چې د نومولی 100 نه زیاتی، فهو للمشتري، دا زیادت د مشتري دی. ولا خيار للبائع، بائع ته پکې خيار نشته چې هلکه زه اخلمه، ما خو ویل چې 100 ده، دا خو یو 100 وخته دا ماله پاتې شوه، بائع ته پکې اختیار نشته. هلکه تاسو پرې پوه شئ. ولی؟ لأنه صفتون، ځکه دا زراع صفت دی، پکانه بمنزلت ما، دا په منزله دغه شو. اذا باعه معیبا، چې یو شی خرڅ کړي عیبجن، پیدا هو سلیم غروغي، نو بیا به دې پیسې اخلي؟ نه، د دې پیسې نشته. البته اوس یو صورت ذکر کوي چې زراع پکې وصف نه ګرځي. زراع پکې څه نه ګرځي؟
بلکې مستقل مبیعه ګرځي. کپڑا دا چاته ویل کدا کپڑا دا 100 غزا دا په 100 روپۍ، یو غز په 1 روپۍ، دا دی ورسره ویلي 100 غزا په 100 روپۍ، یو غز په 1 روپۍ، دا به ورسره وایي چې یو غز په 1 روپۍ. نو چې بیا دی راوړه نو 90 غزا وخته، نو که خوښه دی 90 روپۍ ورکا، اوس ټولې روپۍ نشته، اوس 90 روپۍ دي، ځکه دا زرا خو وصف و. اوس چې زرا مستقل ذکر شه چې کل زراعین بدرهمین، نو هر غز غز داسې شه لکه مستقل کپړه چې لکه مستقل مبیعه شي. نو دلته زرا اوس مبیعه وګرځېدله، اوس وصف نه دی. هلکه تاسو پې پوه شئ. ولو قال که ووایي بای مشتري ته بیعتکها، دا کپړې پتا در خرڅوم په دې شرط چې دا 100 غزه دي بمیت درهمین په 100 روپۍ. هلکه پې پوه شئ. کل زراعین بدرهمن، هر غز په 1 روپۍ، په وجدها پیدا کړ ناقصتن کم، فالمشتری بالخيار، مشتری په اختیار دی انشاء که خوښ یا خذها بحصتها من الثمن، وادخلی په حصې د دې کپړو د پیسو نه 90 غزه په 90 روپۍ دی واخلي، و انشاء که خوښ ترکه پرېږدي دي. ولی لأن الوصف وإن كان تابعا، وصف اگر چې تابع دی د اصل، وصف خو تابع د اصلي، لكن صار اصلا بافراده بذکر ثمن، لیکن دلته اصل وګرځید چې ځان لدی ذکر ک په ذکر د ثمن سره. کل زراعین بدرهمن، دلته وصف اصل وګرځید. فنزل کل زراعین بمنزله ثوبین، وګرځول شو هر غز په منزله د کپړې، هر غز په منزله د څه کپړې. وهذا دا زکا دا چې کم شنو په خپل پیسو به اخلي، 90 غزه شه په 90 روپۍ به ولې اخلي. وهذا دا زکا لانه لو خذه بكل ثمن، که په ټولو پیسو یې واخلي 90 غزه د په 100 روپۍ واخلي، لم يكن اخذا لكل زراعين بدرهمين، هر غز په درهم وانه خيستا، بلکې په سبان د درهم وشو. مشروط خو سو 100 زراعين كل زراعين بدرهمين، او چې په 100 روپۍ د 90 غزه واخلي نو كل زراعين بدرهمين شو. وإن وجدها زائدة، کچرته زیات بیا موته دسی ورته چاله کدا واخله 100 غزه ده په 100 روپۍ، هر غز په 1 روپۍ، نو یو 100 غزه اوس بس کی. په هو بالخيار، ده په اختیار ده. ان شاء که خو یا خزل جميع، ټول دی واخلي کل زراعین بدرهم، هر غز په 1 روپۍ، نو په یو 100 روپۍ به والی. وإن شاء کچرته خو پس خل به بیا پس خشي، لانه ان حصل له زیادت په زرع، اگر چې دل حاصل شو زیادت په زرع کې، غذایی کې ورته زیادت راغی کنه، ځکه رسلو به څه شو پیدا شو که نقصان شي پیدا شو کنه، خو بل طرف نه خو نقصان راغی کنه، دا 10 غزه چې زیات شو دی باندې خو پیسې ورکوي کنه. هلکه په پوه شئ. نو چې ضرر هم ورته راغی نو اوس دته اختیار دی، که پرېږدي دي بل ځای دی 100 واخلي او که نه یې وادلي. لأنه إن حصل له زیادت، اگر که حاصل شه مشتری را زیادت په زرع کې، تلزمه چې لازم شه په د زیادت د سامان، فکان نفعا داسې ګټه شوه یشوي به ضرر، چې ضرر ورسره ګډ واټ شو، چې ضرر دا چې 10 روپۍ ته زیات لاړې نو پای تخیر دته اختیار دی. وإنما يلزمه زیادت، په د زیادت ولې لازم دی، 10 غزه زیات شنو 10 پیسې 10 روپۍ به ولې زیاتې ورکوي، لما بینا انه صار اصلا، چې دا غز اصل شو، اوس اصل شه ځکه مستقل ذکر ک. ولو اخذه بالاقل، کچره دې په اقل واخلي، په څه واخلي، یعنی یو 100 غزه په 100 روپۍ واخلي، لم يكن اخذا بالمشروط، دې په مشروط اخستون کې نش. مشروط څه کل زراعین بدرهمن، کل زراعین خو بدرهمن نشه کنه، سکم روپۍ باندې غز شه، یو 100 غزه په 100 روپۍ، نو په سکم روپۍ باندې غز. الکه دې څه پوری تاسو سر خلاص بل مسله ده، هغه دا ده یو کور دی یا یو حمام دی، قابل قسمت دی لکه کور، یا قابل قسمت نه دی لکه حمام. داسې چل دی وکړو چې بای مشتری ته ویلې چې دا کور دی د دې نه 10 غزه خرڅوم د دې 100 غزو نه. مشتری ورته وایي چې په دې کې 10 غزه زما شو، نو دا بیا پاسې ده. هلکه پې پوه شئ،
امام صاحب پنیز او صاحبین وی جایزه ده. دویم که دسی وی چې لس حصی اخلمه ده دی کور د سلو حصونه، بیا جایز ده. صاحبین پنیزم جایز ده، امام صاحب پنیز ده. الکه تاسو په مسله پوه شئ. که دسی الکه دا کور ده د یو سړي او مشتری ورته راشي دی کې 10 غزا په 10 روپۍ راکا، نو مبای ورته 10 غزا مې په 10 روپۍ درکا، امام صاحب وی بیا پاسه ده، صاحبین وی جایز ده. دا یو مسله شو. بل مسله سړی راغی بای ته وی دا کور ده دی کې 10 حصے مال راکا په 10 روپۍ، هغه وی 10 حصے مې په 10 روپۍ درکړي، نو امام صاحب هم وی جایز ده او صاحبین هم وی جایز ده. تاسو په فرق پوه شئ. اول 10 غزا یاد کړی دی بیا 10 حصے یاد کړی. 10 غزا او 10 حصے یو شی دی کنه، الکه په پوه شئ. خو غزونو کې امام صاحب وی نه ده جایز او په حصو کې الکه تاسو په مسله پوه شئ. او صاحبین په نسبت دواړو کې جایز ده. صاحبین په نسبت ولې دواړو کې جایز ده؟ اول دا غوي دلیل ته وګونی صحیح، اول مسلې ته وګونی صحیح. ومن اشترى 10 ازرعين، چا چې واخیست 10 غزونه من 100 زراعين د سلو غزونه من دارین د کور نو حمام یا د حمام نه، پل بيو پاسدن دا بیا پاسد د عند بیانی په امام صاحب په نسبت باندې. وقال صاحبین ویل دي هو جائز، دا بیا جائز ده. دا یو مسله شو. وإن دا اختلافی شو. وإن اشترى 10 اسهم کلس حصے واخیست من 100 سامن د سلو حصونه، جاز په قولم جائز، جميع دا ټول په قول جائز ده. لسی د لسو د سلو حصو نه جایز دی، لس غزه د نه دی جایز. صاحبین وی دواړه جایز دي. امام صاحب ته وی امام صاحب تخلص حصے د سلو حصو نه اخیستل جایز غني، نو خدا لس غزم د سلو غزو نه لس حصے شوي کنه، دا لس غزه لس حصے نه دي څه ګورئ. لهما د صاحبینو دلیل دار چې ان 10 ازرعين 10 غزونه من 100 زراعين د سلو غزونه عشر الدار، لسم حصہ د کور ده کنه ده 10 غزا لسم حصہ ده. فاشبه دا مشابه شو 10 اسهم د لسو حصو سره، لکه لس حصے چې لسم حصہ ده نو 10 غزم لسم حصہ ده، هغه ته جایز وای دی ولې ناجایز وای؟ الکه په پوه شئ. امام صاحب سوي امام صاحب وی اصل کې زرا غز ته وی، غزا کوتک ته وی چې خلک په شي نه غز کوي. دکاندار سره چی او چې څوک سره وران چې بده سره پی وی هغه ته غز وی. اصل کې زرا عربی کې هغه ته وی، څه ته وی؟ اكو تو چکی ته وی. اوس کپڑا منګه غز کو کپڑا نو ما ته وګورئ، نو اوس کپڑے ته منګه مجازن غز وی. دا کپڑا خو غز نه دا کرا غز شوی دا په غزو غزه دي ته موږ مجازن غز وای، غز خو کوتک دی کنه. تاسو به پوه شئ. او دا غز معلوم دی کنه؟ دی معلوم دی چې دومره دی. او چې څه به څه غز کړي هغه معلومي که مجهولي؟ معلومي کنه. او چې دا سړی راشي چې ما ته 10 غزه راکا، هغه وی 10 غزه مې درکړه، کم لسی ور کړی دي؟ معلوم دي که مجهول دي؟ مجهول دي کنه. 10 غزه راکا نو بیا معلومه شوه او کما ده مجهوله ده، نو دې د وجنه 10 غزه نه دی روا. د سره الکه تاسو به پوه شئ. او چې وای چې لسی سی راکا، نو لسی سی په دې ټول کور کې هغه طرف کیم دي، دې طرف کیم دي، دې طرف کیم دي، په دې ټول کور کې لسمه حصہ ور سره سره شریک شي. او غزونو کې خو لسمه حصہ نه راځي 10 غزه چې تا به غزي خې کنه، غز به دې غز کړي به دي خو نشته کنه. الکه د امام صاحب تاسو به جوړتیا پوه شئ. ګورئ له د امام صاحب دلیل دار چې ان زراع اسم لما یزرع به، زراع نوم د هغه څه چې پس غذایی کیږي. واستعير لما په استعاره راواخیستل شو لما د هغه سره لپاره يحله زراع چې حلول پکې زراع او کې یعنی چې نابش. وهو المعين اخو معين ده کنه، دون المشاع خور ور خو نه ده کنه، معين ده کنه، مشاع خو نه ده. وذلك غیر معلوم، او د کور کې د 10 غزه خو غیر معلوم دي، بخلاف السهم، په خلاف د سهم. سهم مشاهده او په کور کې مشاهده نه ځکه جایز دي. ولا فرق. دا یو مولا د خصاب هغه وی چې د امام صاحب مطلب دا دی چې 10 ازرعين نه دی جایز. ولې نه دی جایز؟ ځکه چې مجموعه نه د ذکر کړي چې ټول کور 100 غزه دی او 10 غزه مې در خرڅ ک، او کده سی وای چې ټول کور 100 غزه دی 10 مې در خرڅ کنه بیا جایز دی.
نو خصاب وی چې امام صاحب دا د لسو غزو خرڅولو د عدم جواز قائل په کوم صورت کې دی چې جمله الزرعان نه دی ذکر کړي اکه جمله الزرعان ذکر کینو بیا جایز دی الکه به پوښي ادای مولا ورته وی ګوره خصاب دومره لوی سړی دی او د څه غلطي خبرې کوي تاسو به پوښي که معلوم یو که ټول جمله مجموعه زرعان غزونه که معلوم کړی او که نه معلوم کړی د امام صاحب د عدم جواز قائل دی ځکه دلیل خو ما اورېدا چې لس غزنه دی معلوم کنه ګورئ ولا فرق نشته عند ابي حنیفه د امام صاحب بنز بینما په مابین داغي کې اذا علم جمله زرعان چې معلوم شي ټول غزونه او لم يعلم یا معلوم نشي هو صحیح دا صحیح خبره ده خلاف لما خلاف ده هغه سره یقول الخصاب چې خصاب ویلی دي خصاب ویلی دي چې که جمله زرعان معلومه نو بیا جایز دی او که نو معلوم نه دی جایز نو موږ وایو په دې کې ونی په فرق نشته که جمله زرعان معلومه او که نه معلوم نه دی جایز ولی لبقاء الجهالت جهالت په دواړو صورتونو کې شته کنه د څه خونه چې جمله زرعان معلوم شو بیا لس غزته معلومي کې خونه کنه الکه تاسو به پوښتنه کې به پوښتنه شي بس